نو زما عزتمندو مسلمانانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ارشاداتو کې راځي چې التاجر الصدوق الامین، هغه تاجر چې هغه رښتونی وي او امانتدار وي، نو په ورځ د قیامت ما هغه د شهداو، د پیغمبرانو، د نیکانو، د صلحاو سره وي. نو په تجارت او کاروبار او دکاندارۍ کې رښتینوالی او امانتداري دا پکار ده. د دروغو نه او دوکې نه ځان ساتل پکار دي. لکه دکانداران ملګري بعضي یو غلطي کوي، یو ملګري نه مې واورېدل چې سودا واخلي مردان کې یا پېښور کې، د غټ دکاندار نه سودا راوړي، نو چې کوم بیل جوړی، مثال په طور یو څیز یې په 1000 روپۍ اخیستي، پیسې دکاندار له 1000 روپو په حساب ورکي، او چې بیا کله بیل جوړی نو ورته وایي په دې بیل کې 15 روپۍ ولیکه، د 1000 په ځای 1500 ولیکه، د 100 په ځای 15 روپۍ ولیکه، د 100 په ځای 6 روپۍ ولیکه. نو چې بیا خپل کلي محله کې سودا خرڅوي، څوک ورته وایي لکه دا شی خو ګران دی، نه نه بیل درته ښیم، راشئ ته دا بیل وګوره، په دې بیل کې لیکلی شوي چې دا په 1500 روپۍ ما په خپله اخیستی دی، په 15 روپۍ او په 6 روپۍ باندې مې په خپله اخیستی دی. نو دې ته غدر وایي، دې ته دوکه وایي. دا حرام دی، ګناه کبیره ده. کم تاجران چې داسې کوي نو دا ناروا کوي، دا حرام کوي. د دې وجې خو کاروبار کې او دکان کې برکت نشته. حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الکاسب حبیب الله، د لاس او خپو محنت، تجارت، کاروبار په دې کې الله برکت یې خري د مسلمان دپاره. خو چې کله پکې مسلمان دا کیسې شروع کړي، غدر او دوکه پکې شروع کړي، خیانت پکې شروع کړي، نو بیا ته هغه برکت ختم شي. لہذا په خپل دکان کې او په خپل تجارت او کاروبار کې د برکت راوستو دپاره چې څنګه سوره یاسین ضروري دی، او څنګه منزل او آیت الکرسی ضروري ده، او څنګه منځ او دس ضروري دی، نو دک رنګ زما عزتمندو په دې کې ځان د دوکې نه، بل مسلمان ته د نقصان رسولو نه، بل مسلمان سره د خیانت کولو نه ځان ساتل دا هم ضروري دي.